بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان بعد إلا في كلام غير موجب وهو كل كلام يكون فيه نفي أو نهي أو استفهام والمستثنى منه مذكور يجوز فيه الوجهان النصب والبدل أما قبلها نحو ما جاءني أحد إلا زيدان وإلا زيدون. فدې عبارت کې مصنف دویم قسم د مستثنا د اعراب ته بیانوي. پرون تاسو ته مو ویلي وو چې د مستثنا اعراب په څو قسمه دي؟ په څلور قسمه دي. هغې کې اول قسم وویل پرون ټیک ده چې دا به منصوب وي او د هغې ټول څو صورتونه وو؟ انه صورتونه وو. ټیک ده. اوس په دې عبارت کې مصنف دویم قسم بیانوي چې څه ده؟ نسب او بدل دواړه جایز دي. نسب او بدل پکې کې دواړه جایز دي او دا به کله وي کچره مستثنا بعد دی الا نه په کلام غیر موجب کې راشي. پس کې راشي مستثنا بعد دی الا نه په کلام غیر موجب کې راشي نو مستثنا به منصوب ملي شي او بدل به هم جوړولای شي. منصوب به ملي شي او بدل به هم جوړولای شي. خو شي چې بدل جوړ شي نو اعراب به څنګه وي؟ د مستثنا منه غو اعراب دی. چې بدل جوړ شي نو دی مستثنا منه په شان باندې اعراب به وي. پوه شي په خبره باندې. نو سن په دې کې دوه صورتونه پکې جایز دي. عبارت کې مصنف یو لفظ ذکر کړه کلام غیر موجب. نو کلام غیر موجب څه ته ویل شي؟ هر ها کلام چې په کې نفي نه استفهام وی هغه څه ویل شي؟ کلام غیر موجب ویل شي. پرون ته مو د کلام موجب تعریف کړی و چې کلام موجب څه ته ویل شي؟ چې کې نفي نه استفهام نه وی نو کې ته کلام موجب بلې شو او کلام غیر موجب څه ته ویل شي؟ چې کې نفي نه استفهام وی نو ته کلام غیر موجب بلې شي. پوه شو په خبره باندې. په څلورو کې دویم قسم د اعراب څه ده؟ په څلورو کې دویم قسم د اعراب د مستثنا د اعراب څه ده؟ هغه دا ده چې مستثنا د الا نه بعد په کلام غیر موجب کې راشي نو مستثنا کې دوه وجه جایز دي. یو وجه څه ده؟ نسب او بلا بدل. ٹھیک ده؟ نسب او بدل. پوشی کپوینه شوی. نو وین کانا بعد الا کچریوی مستثنا بعد دی الا نا په کلام غیر موجب کی. ٹھیک ده کنه؟ وهو وز کلام موجب تعریف ته کوي سنا وهو نا كل كلام هو ضمیر څه درجه ده؟ کلام غیر موجب تراجه ده. وكل كلام ده هر ها کلام ده يكون فيه نفي ونهي واستفهام چې کې نفي نه استفهامي والمستثنى منه مذكور وبيك مستثنى منه مذكور وي نو يجوز فيه وجهان د کې دوه وجه جایز دي النصب والبدل. دا یو شرط ته مونږ پوهه شو دا مې ته ونه وي. ٹھیک ده کنه؟ دې وګورئ موته مستثنا چې کله دی الا نه بعد په کلام غیر موجب کې راشي او مستثنا منه مذکور وي نو په دې صورت کې بیا دوه وجه جایز دي. څو جایز دي؟ دوه. کوم کومه؟ نسب او بدل. نسب او بدل. پوه شوې که پوه نه شوې؟ ویلي ځکه نسب خو ځکه جایز ده چې دې کې مستثنا د دې فضلی په حکم کې ده. ٹھیک ده کنه؟ او مفعول به فضله وی کنه نو دې مشابهت روله د مفعول به سره په فضله کې دلو کې نو دغه دی ونی شه ده منصوب ده. لکه څنګه مفعول به د فضله وی ٹھیک ده کنه او منصوب وی نو دا رنګ د دې کې د مستثنا شه ده فضله ده نو منصوب ده. پوښي کپونه شوی. خانس بلی جایز و نسب زکه جایز و چې فضله کېدلو کې د مفعول به څه مشابهت و. ٹھیک ده کنه؟
او بدل هم جایز ده بدل به جایز ده خو بدل جوړول مختار دي ښا بدل جوړول څه دي مختار دي ویلي ځکه چې کوم مفعول به جوړ کو کنه نو دا فضله شي څه بشي فضله بشي او کچې بدل جوړ کړو نو بدل او مبدل منه کې مقصود به نسبت څه وي بدل وي مقصود به نسبت څه وي بدل وي نو بدل په صورت کې بدل څه جوړ شي مقصود به نسبت جوړ شي په کلام کې به مقصود جوړ شي نو ځکه بدل جوړول شي دي مختار بهتر دي خو بدل په صورت کې کوم بدل جوړيږي بدل بعض به جوړيږي ښا بدل بعض جوړولي بهتر دي لکه ما جاءني احد الا زيدا والا زيدنا پوښي په اوس دریم صورت د اعرابو وان کان مفرغا کچره مستثنا مفرغ وي پهله د مفرغ زدا کو چې مفرغ څه ته ویل شي ٹھیک ده کنه مستثنا مفرغ هغه مستثنا ته ویل شي شي هغه مستثنا منه مذکوره نوي ٹھیک ده و دې ته مفرغ ویل شي ځکه چې مفرغ مطلب څه ده فارغ کیه هوا ٹھیک ده کنه چې کوم فارغ کړي شوی وي او د دې کوم د مستثنا منه عامل د مستثنا کې د عمل پورا فارغ کړي شوی وي پونه شي په ما جاءني الا زيدون دې کې وګوره د جاء عامل وکړه دو پچا کې عمل کوله القوم کې به عمل کوله ما جاء ان القوم الا زيدا واصل کې دا خو قوم چې کله محذوف شول حذف شول نو جاء ما جاءني الا زيدون شول جاء عمل وکړه پڅ کې په زید کې په مستثنا کې ٹھیک ده کنه پوښي نو دا جاء عمل پچا کې پکور و په قوم کې پکور و حکم ته حذف کړ په قوم کې عمل نه کړ کنه نو د قوم د عمل نه فارغ شول د عمل نه شي شول او کنه نو مستثنا کې عمل وکړل پس کې عمل وکړل مستثنا کې مفرغ باندې پوښ مستثنا مفرغ څه ته ویل شي چې هغه مستثنا منه مذکوره نوي ٹھیک ده کنه وجه تسمیه څه ده چونکه مفرغ ویل شي فارغ کیا هوا فارغ کړی شوی نو دې کوم چونکه مستثنا منه محذوف ده نو دا د مستثنا منه کې د عمل کول نه فارغ کړی شوی ده نو په چا کې به عمل وکي په مستثنا کې به عمل وکي متستوي چې دریم قسم اعراب د مستثنا منه دریم قسم اعراب د مستثنا منه د تبینوي خود دې کې لفظ غلې مفرغ د فعل د مفرغ په معنی باندې ځان پوي کوي ٹھیک ده کنه مفرغ هغه مستثنا ته ویل شي چې هغه مستثنا منه مذکوره نوي ٹھیک شل کنه او دا ویل شي ځکه چې مستثنا منه محذوف ده نو عامل په مستثنا منه کې عمل نه کوي نو په مستثنا کې عمل د فرق پرخ کړی شوی دا ٹھیک ده کنه پوښه نو سم مستثنا مفرغ اعراب بسوي دریم قسم د اعراب وسدا چې د اعراب د عامل مطابق وي مستثنا چې کلام مستثنا مفرغه په کلام غیر موجب کې روشي چې کلام دریم قسم د اعراب وسدا چې کلام مستثنا مفرغ په کلام غیر موجب کې روشي پوشي او مستثنا منه مذکوره نوي نو دی اعراب د عامل مطابق وي دی اعراب د عامل مطابق وي لکه ما جاءني الا زيد وما رايت الا زيدا وما مررت الا بزيد پوښوي په نو ګره اے جاءني الا زيد زه تیرا ور کړی دا کنه زکه چې جاء فعل دا وفاعل اور ٹھیک ده وفاعل څه ده محذوف ده کنه ٹھیک ده فاعل څه ده محذوف ده نو عامل مطابق اعراب په اور واستلو ٹھیک شله وما رايت الا زيدا رايت فعل اشتغل څه کنه پوښي نو ومستثنا منه محذوف ده نو چاته عمل ورکړه زید ته عمل ورکړه رايت په زید کې عمل وکړل وما مررت الا بزيد بهر بجار ده کنه زید ته څه ورکړل جری ورکړل ٹھیک شله کنه اصل کې څه ما جاء ان القوم الا زيدا و ما رايت قوما الا زيدا و
وما مررت بقوم الا زيدا و چې عامل بس کامل مطابق عامل مطابق اعراب درسي نو مستثنا منه محذوف شوله حذف شوله نو عمل چاته وکړل مستثنا ته وکړل زیات عمل وکړل پوه شو په کفونه شو او دا ویلی وجه متا بیانم کړه د مستثنا مفرع وجه تسمیه په ضمن کې وجه دادا چې مستثنا منه محذوف شولا ٹھیک ده کنه چې مستثنا منه حذف شولا نو مستثنا دیږي کای مقام جوړ کړل مستثنا دیږي کای مقام جوړ شولا نو عمل وکړه بچا کې په مستثنا کې ونه شي په وان كان بعد غير وسوا وسوا وحاشا عند الاكثر كان مجرورا نحو جاء القوم غير زيد وسوا زيد وسوا زيد وحاشا زيدنا چکچری صدرم صورت دادا چکچری مستثنا دی غیر نباد وی دی سوا نباد وی دی سوا نباد وی دی حاشا نباد وی عند الاکثر نو دا بسوی مجرور بوی دا بسوی مجرور بوی لکا جاءن القوم غیر زید وسوا زید وسوا زید وحاشا زیدنا خو مصنف دی حاشا بری کوي چې عند الاکثر ٹھیک ده کنه حاشا عند الاکثر ووي پوشي ویلي زکه چې دې کې بیا د اضافت دی وجنه مجرور وي یا به حرف جر دی وجنه مجرور وي نو حاشا د اکثر نه هونه پنيزه دا حرف جر ده ٹھیک ده کنه خود امام مبارک سے پنیز بنی دائی چی حاشا دی وجنب مستثنا منصوب وی حاشا دی وجنب مستثنا سوی منصوب وی زکا چی امام مبارک سے بیئی چی حاشا دا فعل متعدی دا حاشا چی دا فعل متعدی دا نو زکای اکثر ہوگی خواہ زکای اکثر ہوگی و پدی صورت کے بولی مجرور وی پدی صورتونو کے زکا چې په دې صورتونو کې دا مستثنا مضاف الیه جوړیږي د عادت مستثنا لپاره سره پورا د مستثنا لپاره چې کومې کلمې روسی د هغه کلمو لپاره به دا مضاف الیه جوړیږي یا به د حرف جر د وجنه مجرور جوړیږي ٹھیک ده کنه لکه غیر سوا او سوا دا به مضاف وي مستثنا طرف تا و حاشا د اکثر نحویانو په نسبت دي حرف جر ده حاشا د اکثر نحویانو په نسبت څه ده حرف جر ده نو یا د اضافت د وجنه مجرور شوله او یا د حرف جر د وجنه دا څه شلو مجرور شلو پونه شو په بس